یو کس لیکلی چې تصویر حرام دی او کنه بعض خلک وایي چې په دې کې اختلاف دی او د هغې باره کې د مفتي تقي عثماني صاحب فتوا هغه ته منسوب کوي تصویر حرام دی تصویر کشي حرامه ده مفتی تقي عثماني صاحب برملا علی الاعلان په درسونو کې وایي چې ما ته دا خبره غلطه منسوبه ده او تصویر نه مو باسي یو کس وایي چې کوم انساني حقوق تنظیمونه دی هغې دا خبره کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله هم د جهاد ابتدا نه ده کړې آیا دا خبره ټیک ده دروغ وایي غول خوري قرآن کریم کې آیات د جهاد په باره کې صفا اعلان کوي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت ټول ډک دی تقریبا 50 مغازی جنگونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې شوي دي په هغې کې یو کم دیر شو کې په خپله مبارک تللی دی او د نورو په باره کې فرمایي چې زه به یو غزوه کې مرستو نه پاتې کېدم خو ما سره یره ده چې بیا به خلک په دې سیرت باندې عمل کوي نو بادشاه به هم بیا وځي نو خپل خار او ځای به خالی پرېږدي نو دشمن شاته چېرته حمله ونه کړي خلکو ته به ګرانه شي یعنې زما زړه غواړي چې هر یو سریه کې تاسو سره وتئ او د الله رسول فرمایي بخاري شریف کې حدیث دی لوددت ان اقتل فی سبیل الله ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل څلور ځله فرمایي دا خوښوم چې د الله په لار کې قتل شوی بیا ژوندی شوی بیا قتل شوی بیا ژوندی شوی بیا قتل شوی بیا ژوندی شوی څلور ځله فرمایي یعنی لا تعداد به ژوندی کېدی وجلی کېدی ژوندی کېدی قتل لفظ استعمال کړی دی شهید لفظ هم نه یعنی دا قتلیدل زما د نفس د الله په لار کې دا ماته خوند راکړي د الله رسول 2 قسمه جهادونه کړي دي یو دفاعي او یو اقدامي دفاعي دی ته وایي چې دشمن حمله وکړي او اقدامي دی ته وایي چې ورپسې لاړ شي رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منوره کې او کافر رالل دا دفاعي و مدینه منورې حفاظت غیر چاپیر مسلمانان خندق کې وکنستو دا دفاعي جهاد او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تله دی په بدر کې تله دی په تبوک کې تله دی دا اقدامی و اقدامی دا چې په کافر باندې حمله وکړي دعوت ورکړي چې نه مني د سره به دویم حل دی چې بیا وسره جهاد وکړي یو کس وایي چې مور خپل زوی ته د لمونځ نه کولو په وجه باندې روټۍ نه پخوي او هغه سره سخته رویه ساتي نو دا جایز ده او که نه بالکل جایز ده په مور باندې خو د ده حق هم نشته چې دی سړی شو بالغ شو مسبه فرض دی په مور باندې حق نشته دی چې هغه ته پخه کړي ځان ته خپله پخوي چې بیا لمونځ هم نه کوي د الله جل شانه دپاره خفه کېدل همیشه هم شته او د ذات دپاره خفه کېدل خبرې بندول د 3 ورځو نه سیوا نشته د حدیث مبارک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو مؤمن ته نه دی جای چې بل مؤمن سره قطع کلامی وکړي 3 ورځو نه زیات دا صرف او صرف د خپل ذات دپاره خفګان باره کې او بل حدیث ته عبدالله ابن مغفل سے هغه روانو ورارې کاڼي ویشتل عبدالله ابن مغفل رضی الله عنه ته وایي چې هلکه دا کاڼي اس به سموله دنه ته دشمن په دې باندې ولي دشمن تم نقصان نه ورکړي د چا سترګه به وځي یا به زخمی شي دا الله رسول فرمایي چې داسې مولی هغه بیا ویشتل ورته وایي ما تا ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث بیان کو او ته بیا ولي والله لا اکلمک ابدا تا سره به زه همیشه خبرې ونه کوم عبدالله ابن عمر صاحب د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک بیانول زوی خپل خبره وکړه حدیث نه رد کولو لیکن خپل ذاتی رائے بیان کا عبدالله ابن عمر صاحب ورته وایي زه ته حدیث بیانوم ته ما ته ذاتي رائے بیانې زه به تا سره کلم خبرې ونه کړم همیشه نو دا صحابه و همیشه خبرې بندوي دې نه معلومیږي چې کوم زوی هغه د خدای نه مني نو هغه د مور پلار که د هغه نه ناراضه کېږي او همیشه ورسره ترک کلامي وکړي تر څو پورې چې سم شوی نه دی داسې کول جایز دي یو کس ویلی دی چې یو کس دی هغه حافظ قرآن دی او اوس قرآن پاک غیر کړی دی او د سره دومره وخت نشته دی چې دی قرآن پاک یاد کړي ده ته څه کول پکار دی ده ته دا کول پکار دی چې دی دا ټول وخت قرآن ته ورکړي قرآن پاک یاد کړي ځکه د الله رسول فرمایي په ګناهونو کې غټه ګناه دا ده چې یو سړی قرآن یا د هغې څه حصه یاده کړي بیا یې هېر کړي یو کس وایي چې په خوله کې د خاوند رضامندي ضروري ده او که نه خوله یو عقد دی او عقد بغیر د 2 کسانو طرفینو نه کیږي یو طرف ته ښځه ده بل طرف ته خاوند دی ښځه ځان د خاوند نه خلاصول غواړي خاوند کې پرېږدي نو هغې ته طلاق وایي او که ښځه ځان د خاوند نه خلاصول غواړي په څه وجه نو هغې ته خلع وایي مطالبه چې وکړي او خله کې د خاوند رضامندي شرط ده ځکه چې بغیر د متعاقدینو نه عقد نه کیږي یو کس وایي چې د دعوت او تبلیغ کار کول څنګه دي درست دي ټیک دي
یو کس تپوس کړی چې بعضې نه مې اورېدلي چې د عالم خوب د متقي د عبادت نه بهتر دی، او دا ټیک ده ځکه چې شیطان د ده نه یریږي. ولې ده ته د مسئلې پته ده، کیدای شي هغه عبادت عابد په خپل عبادت کې خطا شي، مسله ورته نه ده معلومه، او د عالم نه تپوس وکړي، نو د دې وجه دا ده. دا روایت ټیک دی. یو کس وایي چې یو سړی دی هغه یو کس ته زکات ورکوي او بیا د هغه نه د هغې په بدل کې ذاتي کار اخلي، دا څنګه دی؟ دا ناجایز دی او خپل زکات باطلوي دا سړی چې د زکات په عوض کې ته خدمت او بیګاره. یو کس تپوس کړی دی چې د محلې جومات ته یو سړی چې چا سره جګړه راشي نو هغه وایي چې دا جومات زما دی. نو باقي اوږد عبارت یې لیکلی دی، خو د دې تپوس کول مطلب دا دی چې آیا دا ټیک ده؟ نو دا ټیک نه دی. جومات وقف وي، وقف جومات د هر چا وي، د هر مسلمان حق دی چې هغه هغې ته راځي، خو د مونځ دپاره ښه، د غلا غلطۍ دپاره نه. نو جومات د هر چا دی، د هر چا په هغې کې حصه ده، دا د یو کس ذاتي شی نه دی. که یو کس په کور کې مصله جوړه کړي په حجره کې او وقف جومات نی، هغه بیا بیل شی دی، هغه که څوک نه پرېږدي هغه ته د اختیار شته. بل تپوس یې کړی دی چې وایي زما دوه جینکۍ دي، لوڼه مې دي، په هغې باندې ما نوم ایښی ایمان بیبي او بله میا بیبي. میا بیبي دا کیسه ده، دا نوم څنګه دی؟ نومونه ټیک دي خو خوندور نه دي ډېر. میا بیبي پته لګی نه شي، میا اوبو ته وایي او د ایمان معنی ایمان. نو که وایي چې ایمان بیبي شته دی او څوک وایي چې نه ایمان بیبي ایمان نشته دی، نو چې ایمان نی نو دا خو خبره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو صحابي نومو بره، او بره معنی نیکه، هغه نوم بدل کو، بل نوم وده کې خو زینب. دا ولې کې خو قرآن کریم کې الله پاک فرمایي فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اپنی نسبت پاکی کی طرف مت کرو، زماونه پاک بل څوک نشته. نن سبا موږ ماشومانو جنکو نوم کېدو ملائکه، ملائکه گزاره په ښکته د ځمکې په مخلوق نه کېږي، ملائکه نوم کېږي. نو ټیک ده، خو دا نوم خوندور نه دی ځکه چې دا هماغه تزکیه کې راځي. د هغې د کردار، د هغې د تربیت خیال ساتل پکار دی. نوم پې باندې عام نوم کېده د صحابه او صحابیات. په صحابیاتو کې د یوې صحابیې نوم ملائکه نه دی، او یا ایمان بیبي نوم یې نه دی. یو کس تپوس کړی دی چې د جومات دپاره ځمکه وقف شوي ده، هغه دوباره بدلېدی شي که نه؟ مالک جداد خو وایي چې دا ما وقف کړي ده، زما د دې سره هېڅ قسم ته اختیار نشته، زما په خیال خو دا نشي بدلېدی، همدغه وقف زما ده. البته د چا مفتي صاحب نه هم بل چا نوم تپوس وکړي. یو کس وایي چې زه د خپل کلي قبرستان باندې تېرېدم، دعا دپاره په یو قبر د پاسه تسبیح پرتې وې، ما هغه تسبیح راواغستې په دې نیت چې څوک به په دې باندې ذکر کوي. آیا دغه تسبیح زما دپاره اخیستل جایز دي او که نه؟ نه دي جایز. دا داسې مثال دی لکه په لاره باندې لقطه ته اوچته کړې، نو بیا د هغې طریقه دا چې ته به یې اوچتې، خو په دې نیت باندې به یې اوچتې چې زه دا مالک ته رسوم. او زما خیال دا دی چې په قبر باندې چا تسبیح ایښې وي، هغه دې دپاره ایښې وي چې زه یا بل څوک زما د دې مور یا د پلار یا د بچي قبر ته راځي نو دلته به ذکر کوي، بیا به واپس په دې ځای کېږي. تا ځان سره یوړې نو ښه دې ونه. یو کس وایي چې زمونږ د سپیر پارټسو دکان دی، زمونږ سره د موبایل خالي کینونه دي او خلک زمونږ نه هغه اخلي، وړي یې په هغې کې 2 نمبر موبایل اچوي او په 1 نمبر باندې خرڅوي. آیا زمونږ دپاره څه حکم دی؟ مونږ په دې کې ګناهګار یو او که نه؟ که چېرې په دې کینونو کې د دې موبایلو نه علاوه بل څه هم اچولی شي، خالص موبایل هم پکې اچولی شي، نور څیزونه پکې اچولی شي، نو تاسو ګناهګار نه یې. او که صرف د دې دغه یو صورت د استعمال وي نو بیا ته هم ګناهګار یې چې په دې شکل باندې ځان سره. یو کس وایي چې قرآن پاک کې دي چې په تاسو کې چا ایمان راوړی دی او چا ته علم ورکړی شوی دی، الله جل شانه به د هغې درجې اوچتوي. دې علم نه مراد کوم علم دی؟ دې علم نه مراد د دین علم دی، د الله جل شانه د معرفت علم دی، د الله د احکامو علم دی، د دین اسلام. هغه علم چې ته په باندې انجینري او ډاکټري زده کوې، نو قرآن پاک کې چې څومره فضایل راغلي د هغې نه هغه علم نه دی مراد. البته هغه علم جایز دی چې هغه شرعي حدودو کې دننه وي. یو سړی طبیب جوړیږي، انجینیر جوړیږي، لیکن فضیلت چې څومره راغلی د دې علم راغلی. یو کس وایي چې ما 2 ځله قسم خوړلی، 2 ځله مې قسم مات کړی، زه څه وکړم؟ نو په تا باندې کفاره ده قسم ورکړه.
یو کس وایي چې زه استاد یم، زه په بورډ باندې او تخته سیاه باندې د قرآن پاک آیتونه ولیکم او اسماء حسنا او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم مبارک پې لیکم، بیا چې دوباره لیکایي کوم نو بیا دا صفا کم، نو د دې ګناه خو نشته، نه ګناه یې نشته دی. د تعلیم لپاره داسې کول جایز دی. یو کس وایي چې زه یو 3-4 ماشومانو ته په حجره کې سبق ښیم، د دغه حجره او بیټک کې د هغوی تره آیس کی نشه کوي، په دغه حجره کې دې ماشومانو ته سبق هم ښیم، آیا داسې ټیک ده او که نه؟ دا سبق خو هغوی ته ټیک دي، لیکن دا دی چې کوم دا نشه کوي نو دا نشه حرام. بهتر دا ده چې دا ماشومان د جومات ته راغواړي او هلته ورته سبق ښیي. یو کس تپوس کړی دی چې یو سړی عمرې ته لاړو، په جهاز کې احرام وتړلو، نو خلک د جدې په ایرپورټ باندې کوز شول او بیا مکې مکرمې هوټل ته لاړل. بیا هوټل ته چې لاړل نو هلته احرام کوز کو او خپلې کپړې واچولې او شپه چې تېره شو نو سهار یې بیا ولامبل او د هوټل نه احرام وتړلو، عمره یې وکړه. دا 3 کسان، نو په دوی باندې دم واجب شو که نه؟ که چېرې واجب شو نو دوی څه وکړي؟ عمره به څنګه؟ نو دوی چې دا کپړې یې اچولې دي، څادرونه یې کوز کړي دي، دوی باندې دم واجب شوی دی. چې لږ ساعت لپاره وي نو بیا صدقې سره هم کېږي، مثلا لږ ساعت لپاره یې کوز کړي واچولې، بیا صدقه ورکولی شي. خو که اکثر رسم باندې تېره شو نو بیا باندې دم واجبېږي، لکه د شپه تېره که نو په دوی باندې دم واجب شوی. او دم چې کوم دی نو په کوم څاروي چې قرباني کېږي هغه په دم کې ورکولی شي، ګډ یا چیلی. بیا یې لیکلي دي چې دا دم به یو کس ورکوي، د 3 کسانو کې که 3 واړه به ورکوي. د هر چا بیله بیله عمره ده، هر یو سړی به ځان ته بیل بیل دم ورکوي او څاروی به اخلي، هغه به حلالوي د خپل طرف. یو کس وایي چې زما خور ده، هغه کالج ته ځي او د هغې کالج ته تلل زما خوښ نه دي. په ګاډي کې کښېني، کالج ته کوزه شي، بیا د کالج نه کور ته راځي. زه د هغې سره په دې بنیاد باندې خبرې نه کوم. 5 میاشتې وشوې، دا زه ټیک کوم او که نه؟ نو هغې سره خبرې کو، لیکن هغې ته وینا کوه او هغه د دې کار نه منې کو. که چېرې نه منې کېږي په دې بنیاد به سره خبرې بندولی هم شي، لیکن کېدی شي که چېرې تا هغې سره دې وخت کې په دې حال کې خبرې بندې کړي، دا په نورو فتنو کې مبتلا شي. بهرحال د هغې نګراني کول پکار دي، خیال یې ساتل.